حال به صحیح یو ځای ته سړی لاړ شي نو دا د دې نه خبر نه دی دا د حیرانېدو خبره ده چې په دغه کرسۍ باندې کښېني د ده نه بیا دا ټولې خبرې تېرې شي خو د دې نه معلومېږي چې د دوی ټول واک اختیار اخیستی دی د نورو خلکو په ایما باندې ډکټیشن ولا راوړي دا خبره به ته کوي وایي دا خبره به ته کوي څنګه چې اقبال حسین خبره وکړه د 18 ترمیم خبره وکړه 18 ترمیم چېرته په خیرات زکات کې موږ چا نه ده راکړی دا په وټ زور باندې به د پاکستان حکومت باندې منلی شوی دی نن د پاکستان چې کوم اسټبلیشمنټ دی هغه په زړه باندې دا جوړ نه ده چې صوبو ته د خپل اختیارات ملي شو صوبه دې په خپلو خپو باندې ودرېږي صوبه دې په خپلو وسایلو باندې ودرېږي موږ چې دلته کې دا غوښته چې خپله خاوره خپل اختیار موږ دا غوښتو د دې لپاره غوښتو چې خپلو صوبو ته خپل اختیارات ور ورکړي په 18 ترمیم کې دا دي په 18 ترمیم کې موږ ته دلته بلدیات موږ ته راغلي دي دلته موږ ته صحت راغلی دی دلته موږ ته تعلیم راغلی دی څومره د افسوس خبره ده د شرم خبره ده چې وفاقي وزیر شفقت محمود په تعلیم کې ګوتې وهي د وفاق نماینده دی د ده څه کار دی چې دی زما په صوبه کې ګوتې وهي د دې تپوس خو چې کوم د دې خبره خو چې موږ کوو سردار خان به د دې په صوبه اسمبلۍ کې د دې لپاره به قانون سازي کوي چې دا د صوبو معامله ده په دې باندې شاباس نه ده کړی وایي وروره د هغه ځای نه اطلاع راغله وایي وروره څومره طالب علمان چې دي په ټول پاکستان کې وایي دا پروموټ کوي وایي دا پروموټ کوي آنلاین کلاسونه شروع کړي د آنلاین کلاسونو موږ भरपूर مخالفت په دې وجه باندې کوو چې نن تاسو وکتل چې زموږ په سوات کې دا دیهاتي علاقې چې کوم دي په هغې کې د انټرنیټ سهولت هلته کې ورځ ته ورځ روزانه هلته موږ ته خرابېږي د پي ټي سیل موږ ته خرابېږي پي ټي سیل والته موږ مینتونه کوو دا ولې د تعلیم سره مذاق کوو د دې نه خو تاسو هغه طبقاتي نظامي تعلیم ته جوړ کړو طبقاتي نظامي تعلیم ورته جوړ کړو چې د مالدار بچی به تعلیم کوي او د غریب بچی به تعلیم نه کوي نن یو غریب سړی خپل زوی له موبایل نشي اخیستی خپل زوی له لیپټاپ نشي اخیستی نو چې هغه لیپټاپ سہولت نشي ورکولی هغې ته د لوډینګ هغه بیلنس هغه سہولت ورته نشي کولی نو په دیهاتي علاقو کې به تعلیم څنګه وشي دا د تعلیم سره خالص مذاق شوی دی موږ دا مطالبه کوو چې د ایسوپیس د تحت لاندې په ټول پښتونخوا وطن کې د تعلیمي ادارې مکمل طور باندې کلاو شي ځکه چې کلاو شي چې د قومي اسمبلۍ اجلاس یو د قومي اسمبلۍ په اجلاس کې هغه سپیکر زړه ستړی شو هغو په ایسوپیس باندې هغو عمل درآمد نه کوو چې هغه هلته موږ له قانون سازي کوي هغه زموږ دپاره هلته ناست دي او د بار ورته وایي د یو بل نه جدا جدا کېنوي هغو هلته کې په دې باندې عمل درآمد نه کوو دا خو غریب خلک دی خوارقت خلک دی نن تاسو وګورئ دیاړیمار تاسو نن وګورئ نن د رشکي د ډرایور حال تاسو وګورئ نن د بل یو سپید پوش حال تاسو وګورئ چې څه نمونه مشکلات دي بل طرف ته دا کم ایسوپیز او کم د لاکډاون په حواله باندې دا کم پروګرام جوړ کړی دی چې جمعه هفته اتوار 3 ورځې به تاسو چټي زه به دې حیران یم چې به دې 3 ورځو کې دا کرونا چې کوم وایرس دی دا به دې 3 ورځو کې نه راوځي او به دې بقایا ورځو کې چې بیا دغه کېږي به دې کې بیا دغه کېږي دا څونه د افسوس خبره ده زه به دې کوم تجویز وړاندې کوم چې دا اتوار چټي ده عادي مکمل طور باندې ختم شي دا 2 ورځې چې دي دا به پکې نه کوي چې ورور دا د دې ټایمه پورې دا دکان کولاو شو دا د دې ټایمه پورې موږ له تر اوسه پورې حکومت چې کوم د لاکډاون یا د کرونا په حواله باندې کوم اقدام کړی دی موږ باقاعده طور باندې भरपूर ملګرتیا کړې ده موږ پې عمل درآمد کړی دی خو چې دا قوم کومه حقیقي خبره راغلې ده په هغې باندې هېڅ چا عمل درآمد نه دی کړی دا قوم یې داسې بېیارو مددګار پرېښودی دی نن زموږ هغه ممبران چې کومو ممبرانو دلته کې ووټونه اخیستي دي او اسمبلیان ګټلي دي هغه ممبران صاحبان چې دي هغه نن مکمل طور باندې ځان یې په کور کې دغه کړی دی بند کړی دی او دا بهر ته راوتونه دي نو زموږ د ټولو سیاسي پارټیانو دا ذمهداري جوړېږي زموږ د بازار صدر صاحب نه ده راغلی نو زه د بازار هم د تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت هم خبره کوم چې د هغه خلاف هغو کوم اقدام کړی د سوات انتظامیه چې په هغه پسې په روژه کې 3-4-15 ډاټسنې پسې راوستی چې موږ ستا خلاف د 3 MPO او د 16 MPO خلاف موږ ستاسو کارروایي کوو څنګه چې مې خبره وکړه څوک چې خبره کوي وایي د 3 MPO اوس دا موږ چې دلته ناست یو کېدای شي موږ د دې ځای نه ځو وایي چې وروره تاسو دلته کې خبرې په موږ پسې کړي دي بل د سوات ټوټل اسوسییشن اجلاس چې وشو په هغې کې موږ دا مجلس ښودو دا ښودو د دې خلکو د هوټلو خبره کوله چې زموږ سره په سوات کې نن سبا زموږ سره یو سهولت دی چې هغه د هوټل انډسټري ده چې دغه د هوټل انډسټري چې کومه ده هغه بالکل د تباهۍ سره مخامخ شو چې 800 هوټلې وې د هغې تاسو حال نشر ولیدو چې دا 2020 کال چې دی دا باقاعده طور باندې د ټوریزم سال ګرځولی چې دلته به بهترین د بهر نه به خلک راځي هغه زموږ سره دا نمونه پیشاړه وشوه د سوات د سړکونو خبره نونو کېښوده د پلونو خبره یې کېښوده نو موږ ټولو له پکار داري بحیثیت د سیاسي کارکنانو د سیاسي پارټیانو چې د دې خبرو لپاره کم از کم راغونډېدل پکار دي که ډېره ګڼه نه جوړول پکار لږ لږ ملګري پکار دي چې موږ د مینګورې ښار هر چوک کې موږ کېناستی شو په ګرین چوک کې پکار دی چې موږ یو درنه غونډې جوړه کړو په نشاط چوک کې موږ یو درنه جوړه کړو په سوراب خان چوک کې موږ یو درنه جوړه کړو هم په پوره من طریقه او بیا که په پوره من طریقه باندې زموږ مشکلات او زموږ مسایل حل نه شو بیا د هغې دپاره به ملګري کیني سره مشوره به کوو د هغې دپاره به باقاعده طور باندې خپل اواز به پورته کوو نو زه په اخره کې ستاسو بیا یو ځل شکریه ادا کوم